الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقي أخواك معوذين لله. پدی دنیا ټول امتحان دی رونو، پدی دنیا ټول امتحان دی رونو. دا مخ ولا داسې که کنه ته په خبره نه بیږي، مخ ولا داسې که دی کی غریب دی او که خان دی رونو. پدی دنیا ټول امتحان دی رونو، دی کی غریب دے او که خان دے رونو. جون بتیری پا طریقه دا نبی کدا سنوی لوی نقصان دے رونو. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرون کو پدین مینو غیرتمندو مسلمانانو، ما چکم آیاتون استاسو پا حضور کی تلاوت کا اللہ جل جلالہ امن والہو پدی آیاتون مبارکو کی فرمائی چی منگ دا ازمکا پیدا کرلا او د دې ځمکې د پاسه دا سیزونه د دې ځمکې ښایست مونږ وګرځولو د پاره د دې چې مونږ امتحان وکړو په خپلو بندګانو باندې چې څوک د دې سیزونو سره محبت کوي او د دې په محبت کې د الله نه غافل کیږي او څوک د الله سره محبت کوي او دی دنیا دی سيزونو ته توجه نه ور کوي. او دویم آیات مبارکه کې الله پاک او فرمایل چې د ازمکه به مونږ یو ورځ واپس داسې حال طرف تراولو چې دا به هموار میدان شي. یعنی په دې ځمکه باندې چې دا څومره نقش او نگار لګېدلې دی، دا بنگلې، دا مارکیټونه، دا ونې بوټي، دا غرونه، دا هر څه الله پاک فرمایي دا به یو ورځ موږ ختم کو. یو شاړه ډاګه به قایم شي او د ځمکې په سر باندې به یو شی پرې نږدو. نو د دنیا دا زندگی، د دنیا دا ژوند دا امتحان دی. او بیا دی دنیا دی سیزونو سره محبت دا تباہی دا او لوی نقصان دی. او د دې دنیا الله جل جلاله
مثال د یو ماشي د وزر نه کم لګولې دی که د ماشي د وزر نه بل داسې سپک شی چې کم دی هغه الله ته ښکارېدی نو هغه به یاد کړی وی نو د ماشي د وزر عمره نظر الله دی دنیا ته نه دی کړی او حدیث کې راځي که چرته الله د ماشي د وزر عمره نظر دی دنیا ته کړی وی نو کافرانو له به یو ګوټ اوبم نه وی ورکړی نن تاسو وګورئ دنیا د کافرانو سره ډیره ده که د مسلمانانو سره دنیا ډیره ده د دنیا هر سہولت هر نعمت الله کفارو ته ورکړی دی او دغه کافران دا خو د الله دشمنان دي دا خو واضحه خبره ده نو دشمن له خلق فائدہ ورکي که نقصان ورکي نو دنیا الله ته خوخه نه ده ځکه کفارو له ورکړې ده او مسلمان د دنیا په دې زندګۍ کې امتحانات سره تکالیف سره سخت سره وې دا ټول خوشالۍ د الله په حضور کې پیشي چې الله سحر شلو چاله لاړې شو الله ورته فرمایي زمانہ خو بندگانو لاړې شي ظالمانو لاړې شي بدبختو لاړې شي زما د دین دشمنان چې څومره دی غیلا تاسو لاړې شي خوشالو ته الله پاک فرمایي بیا غمونه مصیبتونه تکلیفونه د الله په حضور کې پیشي یا الله چاله لاړ شو الله ورته فرمایي زما خو بندگانو لا تاسو لاړ شي نو غمونه تکلیفونه مصیبتونه دا د الله په خو بندگانو باندې راځي نن تاسو پوره دنیا کې ګورئ چې هر ځای کې مسلمان وهل خوري ټکول خوري وجه صدا میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی زما استاد زندگی مقصد سو وجہ سے موتا دا کلمه صد پار اویلا موتا یو داو کو چې موږ مسلمانانی یا الله موږ بستا احکامات پورا کو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارکو طریقو باندې خپل ژوندۍ تیرو نو آیا اوس موږ خپل ژوندۍ ته وګورو چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مطابق ژوندۍ تیرو کنه دا غینه خلاف تیرو نو خامخا چې صد پاره الله دی دنیا ته را لېږلیو او هغه ډیپټي موږ نصر انجام کو نو په موږ او تاسو باندې با حالات راځي پریشانی به راځي مشکلات به راځي نن تاسو وکړه چې په ترکیه باندې الله زلزلہ راوستا د ترکیه دا ملک الله او خوځولو دا د پوره دنیا د پاره یو عبرت ته چې اے مسلمانانو اے زما بندگانو چې ترکیه خوځول شم او ترکیه را غورځول شم او لوی لوی بلډینګونه ماتول شم او ختمول شم نو ولې دا تاسو دا ملکونه دا زمانہ بشتي یا زما د بادشاہت نه بهر دي مشرق مغرب شمال جنوب دا د چا دي غرونا دریابونا سیندونا اسمانونا سپوږمۍ ستوري نور دا د چا دي دا ټول کائنات د چا دي الله پاک فرمای وما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ايديكم
تاسو باندې دا کم مصیبتونه کم بلاګانې راځي دا ستاسو عملونه دي. اوس ساینسدانان سوي ساینس خپل ذهن استعمالي او خلق اکثریت د دې خبرې شکار شي او قرآن او حدیث ته نه ګوري، هغه بل طرف ته پام نه کوي چې دا مخکې وختونو کې دا زلزلې، دا عذابونه، دا طوفانونه، دا سیلابونه دا به ولې راتله چې کله په یو ځمکه باندې ظلم کیږي زلزله راځي، کله په یو ځمکه باندې زنا کیږي زلزله راځي، کله په یو ځمکه باندې لواتت کیږي زنا د دې وجنا زلزله راځي، کله ناب تول کې کمی کیږي زلزله راځي، کله د خويندو حقونه خوړل کیږي زلزله به راځي، کله یتیمانانو حق خوړل کیږي زلزله به راځي، کله د منځ او دس اهتمام نه کیږي منځونه قضا کیږي زلزله به راځي، کله پکور کې د میندو نه نوکری جوړی شي او د لوريانو نه د کور ملکی جوړی شي زلزله به راځي، چې کله بچی پلار ته نیغ نیغ کیږي زلزله به راځي، چې کله د مسجد د امام قدر او قیمت ورکشي زلزله به راځي، کله یو عالم دین ته سپک نظر شروع شي زلزله به راځي. د الله احکامات ماتيږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارکی طریقې پامال کیږي زلزله به ناراضي. د اسمان ارادي هغه مونږ ته خنه دي زما محترم، پدې کې هیڅ شک نشتا. نن دې کسبا دې د الله په عذاب کې با دا بندگان را گرفتار شي او د الله پکړ د الله عذاب هغه داسې پکړ دې چې دا غینه به اخلاصې دل نشتا. قسم پر رب العالمین زپ کمره کې ناستم او یریګم چې سګونارا نشوي وي چرته د کمرې دا چترا باندې الله راونه ورځي ان ټیم د الله په پکړ کېو، د الله په پکړ کېو. نو الله پاک فرمایي انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من دا زمکا پیدا کړلا او د دې زمکې د پاسه دا سيزونه د دې زمکې خایسم وګرځولو، نو څه خلکو د دې سيزونو سره محبت شروع کو او سو خلکو د الله سره محبت پیار شروع کو. د دنیا دا خایستونه الله پاک فرمایي دا امتحان ذریعہ ما وګرځولا د دې د پاره چې زه وګورم زما بندگان د دې دنیا په ژوند کې څومره خلق ما راضي کوي، څومره ما ناراضه کوي، څومره د دې سيزونو سره محبت کوي، څومره زما سره محبت کوي. یاد ساتئ الله پاک فرمایي یو ورځ به د دې ځمکې نه دا هر سمنګ میټاو کو، دا باغات به ختم کو، دا ونی بوټي به ختمي کو، دا بنگلې به ختمي کو، دا لوی لوی مارکیټونه زلزلہ براشي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زما محترم الله پاک فرمای یو شی بن پریدم، یو شی بن پریدم. الله اکبر. اسمانونه به الله پاک راو ورځي، اغه غړمبار بوي، زمکه به الله وشلي. پدې زمکه کې دنه څومره قیمتي قیمتي لال سونه جواهرات دا به هر طرح ویشتل شي. د دنیا هغه اصل قیمت، هغه اصل قدر، هغه اصل اصلیت به زما محترم د الله بندگانو ته مخ تراش. الله حبیب د خپل صحابه سره په ولاره تیریږي ولته یو مړه چیلې پرته ده. الله رسول فرمای دا مړه چیلې په یو درهم باندې تاسو کې څوک اخلي؟ و یا رسول الله په دې باندې څوک سکی؟ دا خو مردار چیلې د مړه چیلې د په دې څوک سکی؟ هیڅ څوک دې اخصلو ته تیار نه دی. وی ها ویم دقه شان څنګه تاسو د دې مړې چیلې نه نفرت کوئ او دا درته یو سپک شیخ کاری او په یو درهم باندې تاسو دا نه اخلي، ام دقه شان الله ته دا دنیا
د دې چیلې نه زیاته مردار او ناخوخه ده. حدیث کې محمد رسول الله فرمایي دا دنیا ملعونه ده او په دې دنیا کې چې شي دي دا ټول ملعون دي مگر د الله یاد، د الله ذکر، عالم او متعلم. دا الله ته خوښ دي. یا د الله ذکر یا عالم جوړ شه یا متعلم جوړ شه یا خلکو ته دین خایا یا د خلکو نه دین ازده کوا. نن چې کوم علما دي من عالم څومره په مشکله باندې قاری صاحب تیار کو د امامت د پاره، د معاشري د مړو د جنازو د پاره من مولانا صاحب تیار کو، عالم تیار کو او دیتی نه یو ګولۍ تیرو بیر وباسي او شهیدی کی. بیا سوی عالم معاشري لسور کړی دي، دی معاشري عالم لسور کړی دي. تاسو علما شهیدان کوي، حافظان شهیدان کوي، جماعتونه شهیدان کوي، مدرسې را لورانوي. من طلبا قرآن تناستیو، حدیث وایو، قرآن وایو او دوی راشي بم بلاس کی د هغه طلباو د بدن غوخي هغه زمای عزتمندو دیوالونو پسې هون خلی. من د هغه طالبانو غوخي په بورو کې راغونډي کو. نو دا منظر الله نه ویني، زلزلې به نه راځي. نو هغه علما چې په دې سختو حالاتو کې ستا د ایمان د حفاظت د پاره مدرسې جوړې کړې دي، مرکزونه آباد کړې دي، زما محترمو تا ته اصلاحي بیانونه کوي چې ستا ایمان جوړ شي، تا اصل د زندګۍ مقصد او پیژنې چې ته دې دنیا ته الله څه د پاره را لېږلی. د هغه عالم سره موږ نفرت کو، هغه عالم زمونږ په چهره باندې زمونږ په سترګو باندې ښه نه لګي. نو سبا په موږ او تاسو باندې ښه حالات راشي، ښه ورځې به راشي، سبا خوشحالي او سکون به وګورو. چې زما محترمو سجینکۍ ا د کور نه بهر په یو دشته کې ناستی او الته زما محترم یو چومپړه وهلې دا واغې کې زندگی تیری. اغرونه راځي زمونږ دی خويندو ته زاری منتو کوي چې کور تراشي، دی د کور نه بهر ژوند تیری دا ولی. ابل ورځ زمونږ مجاهد ختم نبوت او زما محترم یو نډر عالم دین مولانا رحمان الله حقانی سے دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې وې زلاړم هغه جنکونه ما تاسو کو چې پلانم پسرو سترګو باندې جاړي او تاسو د کور نه بهر دا خیمه لګولې دا کور ته لاړې شي. یا جنکو را تاسو ویلې چې مولانا سے تا ته سپته دا موږ سو جن د کور نه بهر راوتیو. وې د څه وجه نه راوتی؟ وې دا پلار هر شپه زمنګ د عزت لوټ کولو پسې زمنګ کمرې ته راځي. یو پلار خپل لور ته زما عزتمندو په داسې نظر باندې ګوري. قیامت به نه راځي، زلزلې به نه راځي، طوفانونه عذابونه به نه راځي. یو جنۍ چټ راولېږو وی جی په کم صورت کې خودکشي حلاله ده. نو د دې چټ په دې بل سیډ باندې ما ولیکه رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې ما د دې چټ په دې بل سیډ باندې ولیکو چې خودکشي خو په یو حال کې حلاله نه ده او وجه څه ده چې ته خودکشي کې او د خودکشي متعلق تا تپوس کړي. زما محترمو هغه جنې دوباره خط راولېږو وای زما رور دی روزانه مانه چې کم دی د زنا طلب کوي، روزانه زما عزت باندې حمله کوي، زه د هغې نه ځان بچ کوم. نو ضرور دا حل شي، د پلار دا حل شي. نن چې دا ښځې لغړې تغړې دي بازارونو ته راووتلې، نن په دې سوشل میډیا باندې دا ډمانې تاسو ګورئ، دا فحاش لباس کې راوتي دي، دا پسې وروسته د دې مشران نشته، دې ځان ته پښتانه وایي. زما محترمو دې پسې نکه مکه والا څوک نشته، د دې مشر سپورټ دی د پسې چې تکړه شه
کنجرتوب کوا، فحاشی کوا، عریانی کوا، د دې سپورټ وي، د مشرانو سپورټ وي ورپسې. زما خور دا اخو دې جرأتو کې د کور نه د بهر راوځي، اخو دې جرأتو کې ادي د سر نه لوپټکو زکی. وجه صدا چې مشران غیرتیان وي، مشرانو کې دین وي، مشرانو کې حیا وي، مشرانو کې پښتو وي. تاسو خو د پښتو نوم شرمولو. پزانګو کې به ماشوم نه اوده کېده. قسم پر رب العالمین دی زنانو دی خزوا خپلو ماشومانو ته ویلي اوده شي پټان آګیا، پټان پښتون راغی اوده شه. نن هغه پښتون نه د لسه جوړ که. وجه څه ده؟ زنانو لم ازادۍ نه ورکړي. د کورونو زنانه ووتلې، بهر روډونو ته ووتلې. دا منظر تاسو وکتو چې هغه ښځو به چغې وهلې میری جسم میری مرضي. هغه منظر موږ په خپلو سترګو باندې وکته. بی بی عایشې په عزت باندې خلکو ډاکه واچوله، حملې پې وکړې. د صحابو په عزتونو باندې خلکو حملې وکړي، د محمد رسول الله په عزت باندې حملې وکړي. قسم پر رب العالمین دومره حده پورې په دې پاکستان کې چې قرآن مجید زما محترمو د جمعې مونځ شوی دی، بیا یو بدبخت راغلی دی قرآن یې اوچت کړی د المارۍ نه او په باتروم کې غورځولی دی او د پاسې پې ډک او دسمات یې کړی دی. په دې پاکستان کې دا ټول مناظر زما عزتمندو شوي دي. احتجاج چا وکړو؟ چا دا خبره اوچته کړه؟ چا زما عزتمندو؟ بس صرف مذمت 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 مذمت. نن د مسلمان وینه تویږي، نن د مسلمان وینه ارزانه ده، د عالم وینه ارزانه ده. قسم پر رب العالمین زمونږ د خویندو میندو عزتونه لیلام کیږي. موږ د خپل د زندګۍ مقصد پیژندلی نه دی. مخکې به یو مسلمان وفات شو، د هغه مسلمان په وفات باندې به ځمکه وخوځېده، اسمان به وخوځېدو. موږ دې دنیا ته الله سره رالیږلي یو، موږ څه کو لګیا یو؟ رونو په عبادت کې ځان مخکې کا، په تهجدو کې ځان مخکې کا، حیا او غیرت کې ځان مخکې کا. هغه هم زنانه وي چې باران نه کېدو، یو نوجوان راغی او زما محترمو خلک راوتې دي، استسقا مونځ یې مو کو، الله ته جړا فریاد کوي، علما راجمع شوي. هغه نوجوان ورته وایي حضرت مالا اجازت راکړي چې زم دعا وکړم. وایي ته مو کا. هغه نوجوان لاس اوچت کو، لږ ساعت پس باران نه اورېدو. وی نوجوانا دا تا په دعا کې څه ویلي؟ وی ما په دعا کې ویلي چې یا پروردګارا زما مور ډیره حیاناکه ښځه ده، ډیره با پرده ښځه ده. یا الله اوس پورې زما مور ستا په دین غیرت کړی دی. یا الله زما د مور آواز اوس پورې نامحرمه سړي نه دی اورېدلی. یا الله زما د مور د سر لوپټه اوس پورې نامحرمه خلکو نه ده کتلی. یا الله که زما دی مور ستا د پاره، ستا د دین د پاره غیرت کړی وي، د حیا ژوند دې تیر کړی وي، پاک ژوند دې تیر کړی وي، تیر راضي کړی. یا الله په دې خلکو باندې باران ووروا. چې څنګه مې دا دعا وکړه باران راښکته شو. نن زمونږ میندې دي، نن زمونږ خویندې دي، ته ورته د عزت درس ورکوه، ته ورته د پردې درس ورکوه، ته ورته د حیا درس ورکوه. دا زما عزتمندو لیبرل خلک بسوي وایي دې پښتنو په دې خپلو ښځو باندې ظلمونه شروع کړي دي، په کور کې مجرمانو غونته کې کېنولي دي. اوی د الله بندگانو، دې مسلمانانو چې کم عزتونه اسلام کم عزت زنانه له ورکړی دی، بل دین نه دی ورکړی. چې کم مقام الله پاک، کم مقام محمد رسول الله قرآن کې احادیثو کې زنانو لکم مقام ورکړی دی. الحمدلله نور دینونو کې هغه شان مقام زنانو ته نه دی ملاو. په الله قسم دا لیبرل دا کافران خپل زنانو ته د ټوشو پیپر په نظر باندې نه ګوري. لکه ټوشو پیپر خلک استعمال کې وی غورځي، همدغه شان دغه زما عزتمندو کفار او یهود خپل زنانه د ټوشو پیپر غونته کې استعمالي او پریدي. من الحمدلله د یو بیبي سره
د یو غیرتمند ښځې سره ټوله زندگی تیرو. الله پاک فرمایي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پاکی خزی د پاکو سړو د پاره دی، پاک سړی د پاکو خزو د پاره دی، او دغه بدکار خزی د بدکار سړو د پاره دی، او بدکار سړی د بدکارو خزو د پاره دی. الحمدلله من خپل زنانو ته یو مقام ورکړی دی. دا زنانو مثال د سونه دی. سونه خلق پټه ساتي. زما محترمو یو ټرک کیلی دی، یو ټرک کیلی، او په هغه کیلو باندې د پاسه پوستکی نشته. قسم پر رب العالمین دا یو ټرک کیلی څوک په 10 روپۍ باندې نه اخلي، خو چې کله په د پاسه پوستکی وي او زما عزتمندو چمړه په د پاسه وي، بیا هغه یو ټرک کیلی په ایمان وایا ګټه کوي کنه کوي، قیمت یې لګي کنه لګي. همدغه شان کما زنانه بے حیا زنانه ده، والله بالله ثم الله د دې زنانه هیڅ قدر او قیمت نشته، هیڅ حیثیت نشته پنځ د هغه زنانه چې کما په پرده کې وي، کما په پرده کې وي. نن څومره بے حیايین شروع دي. نو دا چې تاسو څومره دا پښتنې ګورئ. نن زما محترمو دا د کپړو دکانونه ډیر کم دي الا ماشاءالله چې زما عزتمندو د دې خبرې شکار نه دي. ورنه دا د کپړو دکانونه نه دي، دا زما عزتمندو د زناګانو اډې جوړې شوې دي. نن د ډاکټرانو دا دکانونه زما عزتمندو الا ماشاءالله دا د ډاکټرۍ دکانونه نه دي. دا زما استاد بیمار ته نه دی ناس، زما استاد عزت لیلام کولو ته زما عزتمندو په دې دکانونو کې ناس دي. قسم پر رب العالمین دا د زړه فریاد زه تاسو ته بیانوم. زلزلې به نه راځي، زلزلې به نه راځي. تاسو په سوشل میډیا باندې وکتل چې څومره د پښتنو عزتونه لیلام شو. بیا موږ ته خلک سوي وي تاسو ظلمونه کوي، تاسو سختی کوي. قسم پر رب العالمین قرآن کی سختی نشتا، حدیثو کی سختی نشتا. دا خبره سخت نه ده، مگر په هغه چا باندې سخت ده چې هغه په زړه کې د الله د دین مینه نشتا، محبت نشتا. هغه زنانوي د الله په دین کې به د یو بل نزان مخکې کولو. یو بیبي یو زنانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت، هغه زما محترم روزانه به 10 رکعات نفل کول. چا ورته ویلي دا ته دومره عبادت ولې کې؟ وی قسم پر رب العالمین په دې عبادت باندې زه د الله نه جنت نه غواړم، په دې عبادت باندې د الله نه اجر نه غواړم، په دې عبادت باندې زه صرف او صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې اوچتوما چې د قیامت په ورځ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې اوچتې وي، او په ټولو پیغمبرانو باندې په ټولو قومونو باندې زما پیغمبر غیرت وکړي چې زما په امت کې وه ښځه داسې وه چې هغې به روزانه 10 رکعاته نفل کول. هغه زنانوي عیسی علیه السلام په یوه لاره تېرېږي چې ویې کتل یو نوجوان دی، هغه لګیا دی خپل باغ اوبکۍ لګیا دی. عیسی علیه السلام چې وکتو ورله راغې وی ای عیسی علیه السلام الله ته ووایه. ګورئ د هغې په زړونو کې به کمې تمناګانې وي، کمې ارزوګانې وي. وی الله ته ووایه، الله ته سوال وکړه چې الله پاک د خپل محبت د خپل عشق او د مینې نه یوه ذره ماله راکړي. زه د الله سره محبت وکم، د الله عاشق جوړ شم. زما محترمو عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې الله پاک ذره درله درکړه د خپل عشق او د مینې، ته خو به اوس وځې، ته خو به ایره شي ختم بشي، وی خدا ذرو یو ذره دی راکی. عیسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو. زما محترم الله جل جلاله د عیسی علیہ السلام دعا قبول کړه. ډیر موده بعد عیسی علیہ السلام پیغمبرو خپل دعوت او تبلیغ په مهنت کې به ولګېده، خلک به الله طرف ته رابلل. ډیر وخت پس په هغه لار باندې را تېرېده. وی هغه نوجوان چرته دی؟ وی رجیا خو لیونی شوی دی، خلکو ورته ویلې لیونی شوی دی، هغه غرونو ته ختی دی، نه چا سره خبرې کوي،
نه خوراک کوي نه څښاک کوي. عیسی علیہ السلام الله ته جڑا فریاد کوي یا الله غ نوجوان ما ته وخایا. الله رب العزت پر تا غ نوجوان وخودو. عیسی